محترم عزیزانو، الحمدلله د الله جل جلاله عظیم احسان دی چې ما ته الله مسلمانانو معاشره کې پیدا کړي، اسلامی معاشره، د قرآن او د حدیث معاشره، او دا هم د الله احسان دی چې زما او ستا معاشره کې الله جل جلاله د زه به تاسو ته خبره وکړم. دا مشران ناست دي، څه موده مخکې زمونږ د علاقه کې به تاسو کتلي د ماښام نه پس به څوک نه شو راوتی، هلکه وایي شوکه کېږي او ډاکه کېږي او بلا مړي. زه چې کله مدرسه کې وم نو ما ته یاد شي چې زموږ په دې خوړ کې مړي شوي وو، په دې خواوشا علاقو کې به په رڼا ورځ باندې مړي کېدل او خلک به یې راوړل، هلته به یې وغورځول. الله جل جلاله د دعوت د محنت د وجې نه یو انقلاب راوست او دا څه وشو، الله د مدرسو نظام، الله د علماو نظام. اوس که موږ د هرې فتنې، د هر یو مشکل، د هر یو تکلیف د دې مخه کوو، دا به د علماو په ذریعې سره کوو، دا به د دینداره خلکو په ذریعې سره. ځکه چې دا رڼا ده. اوس مې وختي کسانو ته خبره کوله، طفیل رضی الله عنه یو صحابي دی، د نبی علیه الصلاة والسلام لرالی چې زما خاندان ډېر زیات دغه دی، سرکشه دی، زه به ورته دعوت ورکوم چې تاسو باندې ایمان راوړي، خو ما ته د الله نه سوال وکړه چې مال الله یو نښه راکړي. نو نبی علیه السلام دعا وکړه، رب کائنات هغه ته یو نښه ورکړله، رڼا به یې کوله، په دې تندي کې راغلله. وی بیا رسول الله مبارک ته عرض وکړو چې زما دا قوم ډېر سرکشه دی، دوی به وایي چې خپل دین یې پرېښودو، الله وله مخ بېګړاو کړو، زما دا نور بل طرف ته منتقل کړي. نو وی الله جل جلاله حق نور راوست، خپک یې راوستو. نو بیا کتابونه لیکلي دي، د تاریخ کتابونو او د سیرت کتابونو، چې د قیامت په ورځ چې کوم انسان دلته الله منلی او د رسول الله مبارک طریقې منلی ده، د سره به الله جل جلاله دقه نور کې او دی به پرې رواني. بل قرآن کې رب کائنات فرمایي تاسو خپل یو بل سره مرسته وکړئ، تعاون وکړئ په نیکۍ کې، او په ګناه کې او په بدکارۍ کې او په غلط کارونو کې د خلکو مرسته مه کوئ. عزیزانو دا ډېر ښکلی اشفاق صاحب دا خبره چې ما واورېدله، یقینا زه ډېر خوشحاله شوم. بیا پکې قاري صاحب دی چې کوم دی ټلیفون وکړو، نو ما یې چې زه به خامخا ځم، ځکه هلته مدرسه کې کارم شروع، خو ما کسانو ته وایي زه دې خواله ورځمه. یو خو خبره یاد وساتئ، یو څو خبرې زموږ معاشره کې دي. بل زموږ یو مجلس کې ناست و ډاکټر عتیق صاحب چې لوی شخصیت دی، اسلامي سکالر هم دی، د پنجاب نه راغلی و، هغه موږ له لیکچر دی علماو له ورکوو چې کوم علما فارغان شوي وو، هغې کې یو څو خبرې وکړو. دا کومه خبر چې کوم ټاپک تاسو رانیولی دی، دا ټاپک چې په امت کې کمې بیمارۍ دي او دا به څنګه ختمیږي. نن که امت کې غربت دی، دا به څنګه ختمیږي. نن کې امت کې بدکلامي ده، دا به څنګه ختمیږي. نن که امت کې جګړې دي، دا به څنګه ختمیږي. نن که امت کې د طلاق مسلې دي، دا به څنګه ختمیږي. د دې ټولو دپاره علاج قرآن او حدیث دی عزیزان. او د قرآن او حدیث کې اهم خبره دا ده، یو خبره یاد وساتئ، نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته د مړي حقوق هم ښودلي دي او د مړي د دفن کېدو طریقې هم ښودلې ده. د مړي حقدار یې په دې مسله زما خو دا زړه څښا شو دی خلکو ته، والله زه خو په هره درېیمه کې لګیم، په هره جنازه کې لګیم، خو والله دا خلکو دا سوچ دی چې یاره دی د ځان دپاره لګیا دی یا د خپل ذات دپاره لګیا دی. زه صرف د الله دپاره لګیم. ما ته که څوک هر څه وایي ودې وایي که نه، زه خو صرف ما ته چې الله کومه خبره را رسولې د رسول الله مبارک په ذریعې سره، زه خو به هغه خلکو ته کوم که نه. نو د مړي حق دا دی چې مړی وفات شو، بس د ده کفن دفن وکړه، دا اصل څیز دی ورونو. په هغه ورځ باندې ځان پوهې کړې په دې مسله باندې. ګوره هغه مسله به کوو، ما تاسو ته وي ځان سره په دې کې انشاءالله مونږ به د خپلې علاقې علما کرام اخلو، ځکه دا زمونږ سربراهان دي. انشاءالله د قیامت په ورځ به هم د دې خلکو سره مونږ یو. انشاءالله زمونږ به دلته په دې باندې جنازه هم ښایسته وي، واده به هم ښایسته وي. زما یو خبرې به لږې اوږدېږي، خو دا ورته لږه تفصیل باندې کوم. دا خبره د مړي دپاره د لاولې ورځ باندې چې مونږ کم خوراک کوو، کم سیس کوو، کم پخلی کوو، دا خبره یاد وساتئ. د مړي په لاولي ورځ باندې د دې خوراک دا جایز نه دی. په دې مسله ځان پوهې کوئ. دا مونږ چې کم پخلی کوو، دې له به مونږ د صدقې نوم نه ورکوو. ښه صحیح مسله درته بیان کړم، دا زمونږ صدقه نه ده، دا زما د میلمه روټۍ ده چې کوم ماله د دیر او د سوات او د باجوړ نه راغلی. یو خو هغه دی الحمدلله زموږ په دې علاقو کې تنظیمونه، لکه څنګه چې اشفاق به خبره وکړه چې الحمدلله زموږ تنظیمونه دي. مونږ چې کوم دی سهار او ماښام چې کوم دی هغه روټۍ ورلو، سارچې ورلو، غرمه او ماښام روټۍ ورلو. نو دا خو بهترینه خبره ده. اصل کې زموږ په معاشره کې بېګړه ولې رالی، مونږ د حجرې نه ووتو، مونږ د جرګې نه ووتو، مونږ د مشرانو د صحبت نه ووتو. نوجوان دی بس موبایل دی او موبایل دی او موبایل دی، د هغې د وجې نه زموږ ټول نظام غرق او فرق شو.
نه قرآن شته نه حدیث ته نه سیرت شته او هغې د وجې یو خبره خدا یاد وساتئ که کم سړی په دغه ورځ باندې روټۍ پخوي بالکل به دا اعلان نه کوي چې یاره دا روټۍ چې کومه دا ما صدقه کړې دا بالکل صدقه نه ده دا ستا د مړي دا چې ستا کوم رشته دار راغلي دا د هغې روټۍ ده دا زما د دې رشته دار روټۍ د کلیوال ته هېڅ اجازت نشي په دې کې کښېني که کلیوال دغه ته ودرېږي نو صحیح مسله خو دا ده چې کلیوال د خدمت وکړي دی د خپل کور ته چې خپل کور کې روټۍ وخوري او بل د دې تنظیم سازۍ متعلق چې موږ تنظیم جوړ کړی دی د تنظیم هم صحیح مسله دا ده چې ته کله روټۍ راوړې نو ګوره روټۍ به هلته نه خورې هلته اکثر میلمانه پنځه او د کلي خلک پکې لس ورشي نو حق خپل روټۍ ته پخپله کینی نو کور والا ته خو څه فایده میلاو نه شوه زه وایم اصل صورت یې دا دی صحیح صورت یې دا دی چې موږ د کلیوالو له سهار چې یوسو او ورته وایو چې وروره زما فورا زما لوښي وزګار کوو فورا ځان کور ته راسئ په یو پیالې یاره ما ته نشي یاد هم دی خلکو له زما په زوره مې خلک کینې زه ورته وایم لکه کور کې زما بېل نظام دی زه به څنګه چیس کم څنګه روټۍ به خورم بېل طریقه له به ستاسو خپل ترتیب وکوئ کوئ ځکه موږ د دې معاشرې خلک یو الحمدلله پټکې مو یا د علماو سره کېناستو نو موږ د دې معاشرې نه خو جدا نه یو که نه موږ خو ستاسو په شان یو شان خلک یو د دې خپل کلي علاقې خلک یو نو یو دا خبره چې هلته هغې له ورتلل هغې سره خوراک مرک بل د دې درېیمې دا خامخا خیرات لکه څنګه اشفاق به دا ځینې خبرې زما ذهن کې دي چې یاره اکثر د ځینو کسانو بچي داسې بچي چې د هغې غریبانو ګوره شرعاً مسله څه ده شرعاً مسله دا ده چې کوم انسان وفات شو د هغه اتمه حصه چې کومه ده دا به ښځې ته میلاویږي بیا د هغې نه پس چې کوم دی د هغه کوم په هغه باندې قرض دی هغه مفتیان نه سړی تپوس وکړي د هغه کوم قرض دی هغه قرض به ترې ختم کړي هغې نه پس چې کوم دی د اولاد کومه حصه ده هغه به ترې تقسیم کړي د هغې نه پس که څه پاتې شو نو که د سړي کوم وصیت کړی هغه به ترې پوره کړي که د هغې نه پس څه پاتې شو نو بیا به صدقه او خیرات کړي عزیزان ما او تا دې ته نه ګورو د خور او د رور او دا حقونه نه او اکثر یو غریب چې کوم دی په بل ځای کې دیاړي او مزدوري کوي ټوله میاشت یې ړسخا شوی چې راشي کور ته مشر رور چې کوم دی د 1 لاک روپو خیرات کړی رورې تا باندې 30,000 35,000 روپۍ راځي هغه غریب هلته چې کار کړی نو غونډې ورته 100 روپۍ بچت شوي په دې ټینشن کې چې خدای اوس یې دې له ورکړم که د خپلو بچو له پې سوالم نورونو یو د دې څیز نه ده اوس الله جل جلاله د ټول نه بهترینه صدقه څه څیز دی هغه د رسول الله مبارک فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تاسو کې عقلمن انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې هر څه ولیږي تاسو چې همدې که نه د مرګ نه مخکې جومات کې کار وکوي مدرسه کې کار وکوي یتیمانانو سره مرسته وکوي د لاره جوړه کوي یا بل د خیر د فلاحي کار وکوي نو دا چې کوم دی کله ته وفات شي نو ستا چې کوم دی بیا به کشران یو به پکې وس نه کېږي نور به ټول لګي چې کوم دی هغه کارونه به کوي یو کس دی د هغه وس کېږي لکه اوس دا درېیمې ورځې دا خبره لکه تاسو وکړه دا خو بالکل ختمول پکار دي وروره استاد جي به ناست د استاد جي مړه څښا شي هلکه استاد جي دوا کوه لاس کته که او پورته که ما په دې څومره خلکو ته څومره په هر ځای کې ما خپل حق ادا کړی دی ګورې ښه ما په هر ځای کې بیان کې ویلي چې رونو دا رواج دی لاس کته که او لاس پورته که لاس کته د دې شرعاً هېڅ حکم نشته دی ښه شرعاً دا حکم دی چې ته راشي قل هو الحمد ووایه او دعا وکړه بس دا صحیح ده او د هغې نه علاوه چې یو بیان وشي او دعا وشي بس دا صحیح ده 4 کسان به راغلي وروره هر سړی به ځان له ځان له اواز کوي دعا وکوي هر سړی به ځان له اواز کوي دعا وکوي دعا وکوي دا ګرانې خبرې دي چې کم خلک صاحب استعداد دي وسې کېږي ښه خبره ده چې صدقه وکړي خیال دی که نه خو چې کم خلک صاحب استعداد نه دی او هغه ته وروسته مشکل جوړوي نو وروڼو ګورئ د دې څیزونو نه اجتناب وکړئ او دا اکثر دا ما ته دلته د اکثر زموږ د ملګري ناست هغې ته پته وي د دې خپلې معاشرې دا خبره کوي وایي زموږ چې کله غم وشي نو وایي وروره بیا به ترې ښه غویې پټې کور کې به دې ښه غویې ګورې والا لیبېدله د خاندان خلک ته به پوه یم هلکه داسې ده او که نه ده ګوره کومې خبرې زه خو په دې معاشره کې پاتې شوی یم د دې د نقصانونو مونږ ته پته ده نو یو خو د دې مخنیوی وکړئ دویمه خبره رونو دا عجدګور لکه څنګه چې مونږ د مړي دا خبره دام اهم ده دویم نمبر زمونږ په دې ودونو کې څومره رسومات کي ما په یو بیان کې خبره کړې او بیا بلا کسانو ما ته د بار نم ټلیفون نه وکړه چې یاره مولي صاحب دا څوک دی مونږ ته وښایي ما اوس زه تاسو ته کس نشم ښودلی لکه دلته چا واده او مولي صاحب راته وایي چې یاره زه ورسره ناست وم یو هفته پس واده او 55,000 روپۍ چې کوم دی د اجړاګانو له ورکړی چې دا به راځي او ګډېږي به آیا زما دا پیسې چېرته لاړې دا په نقصان رالی او که نه رالی د قیامت په ورځ به انسان نه وایي تر هغې پورې به دا خپل قدمونه نشي چوتولی تر څو پورې د نه مال متعلق تپوس نه شوی چې مال دې څنګه ګټلی څنګه دې خرچ کړی دی د هغې دپاره دا درخواست دی چې انشاءالله مونږ تاسو دا کلک عزم وکړو ځکه زه اکثر دا ووینم ما په دې دا تاسو مشران پکې ډېر ناستې ورې په دې خفه کېږئ مه زه د پولیسو سره کېناستم هغې ما ته وویل یاره مونږ چې کله داسې کس راولو وایي ستاسو د علاقې حقه خلک چې کوم ښه خلک دی او کوم په جرګو کې ناست پاست دی وایي د دقه خراب سړي چې کوم دی
به ضمانت له راشي. نو زه ورسره څه وکړم؟ کمې خبرې په چا باندې بدې لګي، زه معذرت غواړم. زه به دا خبرې کولاو کوم د زړه د خلاصه چې لکه دا زموږ دا معاشره د دې نقصانونه ختمه شي. اکثر که موږ جرګې کوو په دې نیت باندې. وختي مې کتاب کتو والله په هغې کې وایي رسول الله مبارک چې کله معراج ته تلو که نه هغه واقع ذکر کړې، وایي جبریل علیه السلام ورته په لار باندې څه خلک وښودل. په هغې کې یو هغه انسان چغلخور متعلق یاد کو چې د یو انسان خبره بل ته رسول، د بل انسان بل ته رسول او غلط بیاني کول. د هغه متعلق راغلي وایي د نوکان چې کوم دي دا به د وسپنو او ځان له به د مخ په دې باندې راکاږي او د مخ په راشوکۍ. عزیزانو اوس که ما او تا د دې څیزونو نه ځان زما او ستا معاشره به نه پاکېږي. اوس د دې خپل اولاد د دې خیال وساتو چې کم سے کم زمونږ په دې ودونو کې کم خرافات کېږي. نن سبا ودونه ولې ګران شوي دي؟ اکثر ما بل یو قاري صاحب نه مې تپوس کو ما واده څنګه چل دی؟ ما ته واده به د چا پلار وکړي وایي په 3 لکه روپۍ وروره توله ده او وایي 3 تولې راته ویلې نو وایي 9 لکه روپۍ خو دغه شولې وایي په 6,000 روپۍ کې به زه 9 لکه څنګه برابر کړم؟ وروڼو دا څیزونه ختم کوي بالکل. نکاحګانې اسانې کوي. زموږ یو استاد موږ ته فرمایل تقریبا په 2013 کې په 2012 کې هغې بیان کوو فرمایلی وایي که کله مونږه نکاح ګرانه کړه وایي زنا به اسانه شي، زنا به ارزانه شي. نن زنا په ارزانه ده او که نه ده عزیزانو؟ هر ځای کې د زنا چغې دي او که نه دي، هر ځای کې زنا کېږي او که نه کېږي. دا ولې؟ دا زموږ معاشره مونږ خرابه کړې ده. زما لور چې کوم دی هغه بوډۍ شوله، زه د دې رسوماتو د وجې نه ورکوم. زما خور چې کومه ده هغه بوډۍ شوله، زه د دې رسوماتو د وجې نه ورکوم. عزیزانو یو درخواست درته کوم که دا زموږ مړي دي دام کم دی دا په دې نه ښه کېږي چې تا پسې بلا وریجې پخې کړي. دا په دې ښه کېږي چې ته الله ته متوجه شي، ته پسې تلاوت کې. زما ترور وفات شوی هغه ترور دامونو زما چې کوم دی میخه حلاله کړې وه، نو بیا مې ورسره ګپ لګو. ما ورته وایي ما تاسو میخه حلاله کړې الحمدلله الحمدلله تحدیث بالنعمت یم. ما زه چې د خپلې ترور لا په تلاوت کې کم حصه کوم انشاءالله د دغې نه به غوره او بهتري انشاءالله. زه چې کله تلاوت کوم د هغې ته ایصال باندې بخمه، کله چې ذکر کوم د هغې په ایصال باندې بخم، دا به هغې ته رسي. او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم خپلو مړو پسې ایصال بخي الله جل جلاله ورته د تحفو او د ډالۍ په دغه کې کوم دی. نو کوشش وکړئ چې د دې څیزونو نه ځان وساتئ. د ودونو دا کیسې او دې کې به ګورئ زیات کردار دا مشران ادا کوي، ځکه زموږ د دې مولیانو ورته والله دا اړس خاص شو. زه اکثر کله ناکله ماته بیا کسان ګیله کوي وایي یاره ته بیان له نه راځې او ته زمونږ مړي نه راځې. والله زما اړله ټکېدلې د دې خبرو نه. زه یم چې سره چاله ورتلی نه، بس خپله مدرسه کې ناست یو سبق مې ویلی، خو به زمونږ معاشره د خامخا به ورځي. دا ځینې خبرې زه خو تاسو ته دا خبره کوم انشاءالله انشاءالله زما د الله سره دا واده ده، زه به تاسو ته حقه خبره کوم کم چې د قرآن او د حدیث ته انشاءالله. زه نه د چا نه د عزت طلبګار یم، نه د چا نه د پیسو طلبګار یم، نه د چا نه د مال او د دولت. زما صرف د الله رضا ده چې ما نه الله راضي شي. خلق الله جل جلاله د دې خلکو په زړه کې په خپله زما عزت واچوي انشاءالله. نو تاسو ټول که دا عزم وکړئ دا څومره کسان چې الحمدلله راغلي دي دې له یو بل دغه شان شکل ورکوي چې هغې کې موږ ځان سره د خپل د دې علاقې علما کرام هم واخلو، د هغې نه علاوه چې کوم دی هر قسمه هرې طبقې والا سړی ځان سره واخلو او هغې دپاره یو ځای مختص کړو، د هغې دپاره هغې کې کینو. زما متعلق چې ستاسو په څه باندې انشاءالله زما کار کېږي، که زما په سر ستاسو کار کېږي زه به تاسو تابعدار یم انشاءالله. که زما د وجې نه د علاقې ته په څه باندې خیر رسي انشاءالله الرحمن زه به هر ټیم تاسو ته چې کوم دی لاس په ناوه ولاړ یم. او ګورئ دا مو یاد وساتئ زه ګورئ چېرته موټونو ته دا زما تصور کې هم نه راځي چې زه به ودرېږم انشاءالله. به دقه مدرسه وي دقه د دې خپلې علاقې خدمت به کوي انشاءالله. نو ګورئ که دا زما دا سوچ هم نشي چې زه به وټونو ته ودرېږم، دا خلک به زما سره محبت کوي او مال سره وټ مه راکوي انشاءالله. چې الله ما چوته انشاءالله ما خلک نشي ښکته کولی. نو دې به کوشش کوو انشاءالله که نه. نو دې ټولو رسمونو به کلک عزم کوو، دا به د خپل کور نه کوو. زه چې کله خپل کور کې زما واده الحمدلله شوی دی، ما ته دې څوک په دې ټول علاقه کې وښیي چې ستا په واده کې ټنګ ټکور شوی دی. زما ښځه چې کوم ده شرعاً مسله دا ده چې د ښځې بوتلل دا د پلار په کور باندې دي، خو زموږ خو شریعت نه الټه یو که نه. د دې ځای نه پسې جنجونه او لانجې غویمې. اوس راته یو ملګري وي سبا به یو جرګه کې ځو یو ماشوم یو کس د ډولۍ کې را روان دی، ماشوم یې والی دی مړ دی او زنانه دواړه خپې ماتې دي، وایي سبا جرګه کې ځو هغې سره به کینو. ما څومره نقصان وشو، دا پکې اوس درېمګړی دی غریب ټیکسۍ والا دی، خو څومره نقصان ورسېد. دا څه د وجې نه زما کور والا چې مونږ را واده کوله هلته رونو ګاډي کې کېنوله مزېدار یې راوسته. زما تره لور واده کېدله مونږ
ګاډي کې کېنوله هلته کسان چې چالم بوتله زمونږ د دې علاقې کسان دي هغې زمونږ اتره لور بیا وروسته ماتوي وایي خلک به خاندي مې خلک دې وخاندي خو چې الله رانه خفه نه شي خلک دې خاندي که نه خلک خو په هر چا پسې خاندي د دې به انشاءالله عزم کوو که نه د خپل کور نه د خپل دلیز نه د خپل کلي نه به انشاءالله چې کوم دی انقلاب شروع کوو که دا انقلاب کله مونږ د خپل کلي د خپل کور او د خپل دلیز نه شروع کوو انشاءالله دا به ټولو دنیا کې خورېږي او چې د ټولو سوچ د خیر سوچي د دې لپاره به انشاءالله کلک عزم کوو الله جل جلاله دې زمونږ د علاقه دا د تمامو بدعاتو او رسوماتو نه وساتي الله دې مونږ ټول رونه کړي الله دې زمونږ د یو بل عزت نصیب کړي او دا د بې عزتۍ ژوند دا د بې اکرامۍ وایي که یو انسان ستا بې عزتي کوي ته ولې عزت وکړه الله به تعالی عزت درکړي د دې به انشاءالله کوشش کوو که نه که کومې خبرې پکې ما داسې کړي انسان دی اکثر د خولې نه وتي او هغه تاسو باندې بدې لګېدي د هغې زه معذرت کوم خو دې لپاره انشاءالله بیا چې دې ملګرو کوم لاهي عملي هغه ستاسو مخې ته راوړي او زما متعلق ما خو تاسو ته بیا وي انشاءالله د دې کیمرې په ذریعې سره هم تاسو ته امدادان سره سیو کوي که زما متعلق ستاسو د دې علاقې په څه زما ښېګړه کېږي زه به انشاءالله په لاولي صف کې تاسو ته ولاړ یم انشاءالله زه کمزوری یم د مال وس مې نه کېږي خو د جان وس مې کېږي که زما په ژوند باندې په جان باندې په دې باندې ستاسو کار کېږي انشاءالله دا به تاسو ته حاضر وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین